نه نو چې دوی ډزې په پولیس والو باندې کول نو خپل ملګري ته څنګه ولګي د پولیس په تحویل کې دي قدرمنو دا د ای سی چو صاحب ګاډی دی تاسو بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما پرون بل شپه په ضلع مومن کې په تحصیل پلانغار کې یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده د پولیس او د خلکو ترمنځ فایرنګ شوی دی په هغې کې بیا یو کس خپل ژوند د لاسه ورکړی دی په هغې کې بل کس زخمی دی د پولیس له سایډ نه په هغې کې هم د پولیس ای سی چو زخمی دی دغه واقع څه شوې ده اصل د دې حقیقت څه دی چونکې ما هلته کې کوم هلک چې وفات شوی دی د هغې په ځای کې هم پروګرام کړی د هغې هغه موقف هم ما اورېدلی دی نو راغلی یم د پولیس موقف هم اخلو په دې باندې چې دوی څه وایي دوی څه لیدلي دي دوی سره څه شوي دي او اصل حقیقت څه شوی دی راځئ مخکې ځو قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ د ضلع مومن د تحصیل پلانغار په پولیس سټیشن کې موجود یو د کم ای سی چو سره د کم پولیس والو سره چې دغه واقعه مخې ته راغلې ده دا وخت مونږ سره نادر خان موجود دی نادر خان څه تعارف دی ستاسو الرحمن الرحیم زه نادر مهم او د تانه کې بسله چې سره سپیشل ډیوټي کوم صحیح ده نادر خان دا افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده پولیس او ستاسو دغه خلکو ترمنځ ستا سره څه معلومات دي اصل کې څه شوي دي دا معلومات پولیس دي یو وقوع شوی ول د 302 څو صاحب هغې له ورغلی وه بېرته چې کوم خپل کار و هغه یې پوره کړی و واپس یې کاروانو سره موبایل یې موډیشن چې څو سره موجود و په شاته دوی خپل ذاتي ګاډي کې دوی د اډو ورته وایي هغې سره کراس شوي دي هلته د بوچې کې دغه نه راوتي یو کوټې روډ راوتي د هغې نه پرې راوتي یو ډایرکټ فایر شروع کړی دی بوچې نه فایر کې زموږ چې څو صاحب لګېدلې هغه فایر شروع هغې کې دوه کسان د دوی نه ولګېدل یو په موقع باندې مړو د چا نه دوه کسه ولګېدل یاره دا د خپلو ملګرو نه ولګېده ځکه چې هغوی ډېر لګاتار فایر کولو دوی څو موټرسایکل یو څو کسانو دوی دوه موټرسایکل یو څلور کسانو صحیح ده نه نو چې دوی ډزې په پولیس والو باندې کول نو خپل ملګري ته څنګه ولګېدل نو بس هغوی فایر داسې کولو مطلب چې د خپلې ایرې نه کولو دوی کې څه داسې دغه وه څه خطرناک فایر یې کولو زموږ کسان هم پرې پولیس ای سی چو صاحب هم پرې ولګېدو او خپل کسان هم پرې ولګېدل خپلو کسانو کې بیا یو وفات دی یو زخمی دی یو وفات دی یو زخمی دی د دې دغه معلومات خو دا دي خو د کلي علاقې کسان دي که نه نو تاسو ته په دغه ټایم کې پته وه چې دا د دې کلي علاقې دي پولیس والو ته کوم چې موقع باندې را روان نه وه ورته پته نه جي نه دې پته ورته نه وه دا خو هیچو صاحب خو دې نه خبر و وقوع شوي وه هغې پسې تللي وه او د دې پېژنګلو تاسو کله وکړو چې دا د علاقې کسان دي پېژنګلو خیله وشوه چې کله د وقوعه وشوله د هغې نه پس هغه زخمي نه دغه وشول معلومات مسله په هغه ځای باندې چې موږ مړی چې کوم دی کوم چې مړو دغه خپل ځان یې وښودلی صحیح ده بیا تا وی چې دی ډزې کولې که نه نو دا چې کوم هلکان مړه دي ډزې خو دوی نه دي کړي که نه هغه شاته ملګرو ستا د وینا مطابق کړي دي ډزې دوی هم کړي دي او هغوی هم کړي دي دواړو کړي دي هغه دوه بیا په موقع باندې وتښتېدل او دا چې کوم دی نو دوی نه موږ کلاشینکوف چې کوم دی برابر دوی سره څه وسله وه دوی سره دوه کلاشینکوف دي دوه کلاشینکوف یې ورسره وي یو ورسره موټرسایکل ځینې پاس یو موټرسایکل باندې دوه کسان وتښتېدل صحیح ده او بیا د هغې نه بعد دوی تاسو هسپتال ته یوړل دوی موږ هسپتال ته یوړو چې څو صاحب هم او ورسره د ډېډ باډي او د زخمي دواړه مو ټنګي هسپتال ته یوړل او هغه اوس پېښور هسپتال کې زیر علاج دي ورسره زموږ کوم دی ګارت ورسره دی پولیس و ای سی چو سره نه د زخمي سره زخمي چې کوم دی زخمي د پولیس په تحویل کې دی تحویل کې دی صحیح ده د هغې نه علاوه د دې خلاف بیا پرچه وشوه د دې خلاف پرچه وشوه صحیح ده او زخمي بیا د پولیس خلاف پرچه کړی نه زخمي خو څه دغه موږ ته نه دی راغلی صحیح ده څه کم پرچه هم کړی د دې خلاف پولیس والو دا خو 780 پکې لګېدلې 24 هم پکې 780 کیس دی جی صحیح کوم هغه پوزیشن چې هغوی ښکاره کوي دا خو 780 اندازه ده صحیح قدرمنو د نادر خان چې دلته کې تانهدار دی د دوی نه مونږ دغه معلومات ترلاسه کړل ای سی چو صاحب په خپله باندې چونکې شته دی نه زخمي دی د دوی سره همدغه معلومات دي دغه د اف آی آر هم پکې شوی دی د هغې هم اف آی آر هم چې ما څونه وکتلو نو هغه هم دغه نوعیت دی
دغه معلومات مونږ ستاسو مخې ته راوړل. کوشش به مو دا وي چې د ای سی چو صاحب چونکې هغه پخپله په موقع باندې موجود و د هغه دغه خبرې به هم ستاسو مخې ته راوړو چې هغه څه وایي. په دې کې زه یو یادګیرنه بله وکړم چې که تاسو د موقف کم کسان چې کم هلک چې وفات دی، کم زخمي دی، د هغې موقف که تاسو واورئ، هغې باندې ما یو پروګرام کړی دی، هغه د دې د موقف نه بالکل مختلف دی. دوو د دې خبر هم تاسو واورېدله، د هغې هم تاسو واورېدله. فیصله به ستاسو خپله وي، خو لږ د دې ای سی چو صاحب دې ګاډي ته ورنږدې کېږو. دا مونږ تاسو ته ښایو چې دا څونه لګېدلی دی، په دې څونه فایرنګ شوی دی او کم ځای باندې شوی دی. راځئ داسې مخکې ورځو. قدرمنو دا د ای سی چو صاحب ګاډی دی، تاسو دا کتلی شئ. دا یو دلته کې یو فایرنګ لګېدلی، دلته لګېدلی دی، یو ډز دې ځای کې لګېدلی دی، یو ډز دې ځای کې لګېدلی دی، او نادرخانه دا هم ډز دی که نه؟ یو دې ځای کې لګېدلی دی، او دا بل خو پکې خیر زما خیر چې کپنې له سایډ نه هول راغلی دی. ښه دا هم لګېدلی دی، یو دې ځای کې لګېدلی دی، او بیا د هغې نه علاوه یو ډز دا د را شیشه لګېدلې ده فرنټ، یو دا ځای لګېدلی دی، نو بیا یو ډز دغه دی. نو تقریبا چې دلته کې چې ماته کوم هولز ښکاري دا 7 دي، 3 هغه دي او 4 د سایډ ته دي، یو ښه یو دا دی دې ځای کې دی 15. تقریبا چې 8 ډزه دا ګاډی لګېدلی دی او دا وختانه کې موجود دی. دغه چې څه هم د دوی د خولې تفصیل و هغه تاسو واورېدلو، دا د پولیسو ورژن دی، د دې موقف دی، او د هغه بل پارټۍ د هغې موقف هم تاسو اورېدلی دی. خوشحاله اوسئ، ښه ادم غواړم.